شراب عام کل عام سکلی کیږي، خلک اسکی. د شرابو کاروبار عام دی، د آیسو، د پوډرو، د چرسو، د افیمو، دا حرامتوب او رذالت دا کل عام په هر کلي کې د هغې خپل ډیپو لګېدلی دی. خلک ول راځي او بس خرڅوي دومره ګاکې دی، دومره چې دومره ستا د جمعې منځله خلک په اتفاق نه راځي. مینې تاسو د بونیر حالات وګورئ، د باجوړ حالات وګورئ، د سوات وګورئ، د دې نه مخکې وګورئ څومره امتحانات یو. دا حالت ولې راځي؟ دومره ستا د جنازې له خلک په اتفاق نه راځي څومره چې دی ګند راځي. د بهترینو خاندانونو د ښکلو خلکو ښایسته ښایسته بچي دې څیزونه تباه برباد کړه. حرام خوړل، حرام سکل، حرام اغوستل د داسې انسان هېڅ شعر لا نه قبلوي چې تر څو په خپل ژوند د توبه نه ده ویستلې او د دې نه قلار شوی نه وي. دا ګوره دا د قبر چې کوم منظر مخکې را روان دی دا د ګف ځای نه دی، دا ډېر ګران ځای دی، دا ډېر مشکل ځای دی. دلته به خاص و خاص د الله تعالی رضا چې چا حاصله کړي، د الله توفیق ته چا سره شامل حالي او د الله فضل په چا وشي نو الله تعالی را اسانوي. څوک چې په ژوند د دنیا کې د رب مخالفت کوي، وګوره سود خورو ته وګوره، زناکارو ته وګوره، غلو قاتلانو ته وګوره، غاصبانو ته وګوره، پردی ځمکې لاندې کړي دي، پردی جیدادونو باندې قبضې دي، پردی پولې وایي لاس کې اړی تسبیح او پردی پولې ځان ته راکش کوي. او موږ مسلمانان یو وخت مې لګولی دی، او جومات کې یم هلته اذان هم کومه کوه که نه، اذانونه هم کوه، تبلیغ کې هم ګرځه، تقریرونه هم کوه، او چې ستا خېټه او ستا دا لرې د حرامو ډکې یو شی دی الله نه قبلوي. مونږ به جنازې هم کوو، پلاني په جنازه باندې 50,000 خلک ولاړو، 50 لاکه خلک دې په ولاړي، چې د خدای دشمن دی او د رب سره یې ورانه ده، په جنازو منازو ته خلاص نه دی، په دې نه پرېږدي.